او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وشهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشت ده، دا د غمخوارۍ میاشت ده، دا د غریب د احساس میاشت ده. ځکه ما کال سر په مړه کې د ډوډۍ خوړله ما ته پته نه لګېده چې لوږه څه شی ده. په ما لوږه راغلې نه وه، په ما چې لوږه راغلې ما ډایرکټ ډوډۍ ته لاس کړی، ما د هغې احساس نه دی کړی. نن د سحر نه واله تر ماښامه پورې چې وږی پاتې شوم که نه، ما ته پته ولګېده چې لوږه خو ډېر زور لري، دا خو ډېر ګران څیز دی. زما په دې ګاونډ کې ما سره غریبانان پاتې کېږي، زما سره یو دیارمار پاتې کېږي، زما سره یتیمانان پاتې کېږي، د هغې پلار نشته دی، نو هغې له ډوډۍ د کوم طرفه راځي؟ ما سره غریب پاتې کېږي، دیارمار دی، د هغه دیاړي خو هفته وشوه چې نه ده لګېدلې، هغه به ډوډۍ د کوم طرفه راځي؟ وهو شهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشت ده، دا د بل مسلمان د غم میاشت ده، دا د بل مسلمان د احساس میاشت ده. سالنې دې پخ کړي دي، خیر دی چې تا 10 سالنې پخ کړي دي، دا 10 مه پخوه، په دې 10 کې یو سالن د دې ګاونډي دپاره پوخ کا، دا نښه به زه وخورم، دا یو به زما ګاونډي وخوري. 5 سالنې دې پخ کړي، دا 5 مه پخوه، وایي 4 زما او دا 5 زما د ګاونډي، دا د غریب، دا د یتیم، دا زما سره بېکسه، دا کومې کونډې پاتې کېږي. زه به په دې میاشت کې کوشش کوم چې څه زما په دسترخوان پراته دي چې دا د یو یتیم په دسترخوان هم پراته وي، څه چې زما په دسترخوان پراته دي دا د یو غریب دیارمار په دسترخوان هم پراته وي. وهو شهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشت ده. الله موږ ته صحابه کرامو د دې یو نمونې پرېښې دي. جنګ یرموک یو صحابي فرمایي و چې کله غزا ختمه شو که نه، ما چې غازیانو ته وکتل که نه، نو په غازیانو کې زما د تره زوی نه و، غازیانو کې زما د تره زوی نه و. وایي ما وویل چې د تره زوی مې شهید شوی دی، نو یا به په شهیدانو کې پروت وي یا به په زخمیانو کې پروت وي. نو ځان سره مې د اوبو مشکیزه واغسته، که په زخمیانو کې پروت وي نو تږی به وي، ګرمي ده لږې اوبه خو به پرې وڅکومه. وایي ګرځېدم د خپل تره زوی مې وموندو، چې ومې موندو ما وایي لږې اوبه به پرې وڅکومه، مخې په وینو کې ککړ دی، دا به ورله پې وینځم، پاک پی کړمه. وایي تره زوی له ورغلم، پروت دی خو ساه پکې شته دی. وایي ما ورته وایي چې اوبه څکي، وایي ما ته یې په اشاره باندې سر داسې وڅنډو چې اوبه راکړه تږې یم. وایي چې ما مشکیزې هغه خوله هغه ته نږدې کړه که نه، په خوا کې بل یو زخمي پروت وه، چغې یې واله تږی یم ما له اوبه راکړئ. وایي د تره زوی مې مخ داسې ور واړو، ما ته یې په اشارې وایي چې دله اوبه ورکړه. وایي زه چې لاړم هغه له مې اوبه وړي که نه، او هغه ته مې وویل اوبه څکي، وایي هغه راته سر په اشاره وایي چې اوبه راکړه. وایي چې د مشکیزې خوله مې هغه ته نږدې کوله، بل د لرې نه یو زخمي اواز وکړو تږی یم ما له اوبه راوړئ. وایي دې کس ما ته اشاره وکړه چې دغې ملګري له ته اوبه وڅه. وایي زه چې هغه له رسېدم که نه، او ما د مشکیزې دا خوله هغه ته نږدې کوله، د هغه اخري سلګۍ وي، د هغه زنکدن هغه ساه ورکړه، اوبه یې ونه څکلې. وی په منډه دغه دویم ملګري راورسېدم چې دله رارسېدم، دم سلګۍ وي دم زنکدن و، ساه یې ورکړه. ما چې سره تره زوی له خو به اوسم چې هغه له ورغلم، هغه هم ساه ورکړې وه، د دنیا نه تللی و. درې واړه د دنیا نه تږي لاړه، خو د یو بل نه یې مخکې اوبه ونه څکلې. دا خو زما صحابه کرامو ما ته دا سبق پرېښی دی، ما ته د غمخوارۍ دا سبق را کړی دی. وهو شهر المواسات، دا خو د غمخوارۍ میاشت ده، دې کې د غریب احساس وکړه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې لوږې ګېډې ته ډوډۍ ورکړه، چا چې لوږې ګېډې ته ډوډۍ ورکړه او بربنډ ته یې کپړې ورکړې او مسافر ته یې د شپې ځای ورکو، الله تبارک وتعالی به په ورځې د قیامت د ده ټول ګناهونه معاف کړي، د ده ټول ګناهونه معاف کړي به الله. ګوره په خپله معاشره کې روژه کې ډېر خلک په ګېډه باندې وږي. کوشش کوه چې زه یو وږې ګېډې واله موړ کم، کوشش کوه چې زه یو بربنډ ته نوې کپړې ورکم، کوشش کوه مسافر په لاره تېرېږي وایي راشه ما سره شپه وکړه. په دې نیت یې کوه چې ورځې د قیامت یو میدان محشر شي او نبي علیه الصلاة والسلام امتیان روبللی شي او ما ته الله تبارک وتعالی فرمایي ته مې معاف کړې، تا زما د بندګانو سره ښه کړي دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، الله تبارک وتعالی فرمایي، حدیث قدسی دی، چا چې په ځمکې والو باندې رحم وکړو اسمان والو په هغه باندې رحم وکړي. وهو شهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشت ده. الله بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي
وشهر یزاد فی رزق المؤمن فیه، دا داسې میاشت ده که نه د رمضان المبارک. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې کې د مؤمن رزق سیوا کېږي. په دې کې د مؤمن څه سیوا کېږي؟ رزق سیوا کېږي. دا خو زمونږ تجربه ده. په عام ورځو کې په دسترخوان باندې یو سالم په مشکله پروتي، یو سالم په مشکله چرته په دسترخوان پروتي. د رمضان المبارک په میاشت کې د هر مؤمن دسترخوان د لوښو نه ډک. دا د رمضان المبارک برکت دی، دا خپل برکتونه ځان سره راوړي. نو دا داسې میاشت ده چې په دې کې د مؤمن رزق سیوا کولی